په ننني پروګرام کې د پاکستان د وسدي هڅې د پاکستان کوششونه چې د ایران او د یو اس ترمنځ د دوی د دې جنگ چې کوم رامنځته شوی کړکېچن د صورتحال دی د دغه صورتحال د ډي اسکلیشن لپاره د تعلقاتو د دوی ترمنځ د نارملایزیشن یا د یو دیتانت لپاره د پاکستان د میډیټینګ رول د پاکستان د یو فیسیلیټیټر سټیټ په توګه باندې د پاکستان دغه کوششونه د پاکستان افورټس په ټوله دنیا کې په ډیره زیاته او په ډیرو شو ټکو باندې استایل کیږي چې د پاکستان د اسلام آباد دغه ټاکس چې په اولنی راوند کې د دې لپاره پاکستان کوشش دا و چې سیز فایر چې د هغه دواړو ډلو څخه د هغه وغواړي او پاکستان په دې کې کامیاب وسو پاروند او په نن کې د سیز فایر چې کوم اولنی ټینیور دی هغه یو ځل بیا د پاکستان د پرایم منسٹر شهباز شریف او د پاکستان د سی ډي اف د دوی په ریکوست باندې یو ځل بیا د سیز فایر وخت چې دی ایکسټند شوی دی چې د خبرو اترو د ډایلاګ او د نیګوشیشنز لپاره یو ځل بیا یو داسې سازګاره ماحول چې د هغه رامنځته کړي چې دغه د ټاکسو دویم راوند چې ممکنه ده د جمعې په ورځ په پاکستان کې یو ځل بیا په د ایران او د یو اس ترمنځ د دوی چې کوم د ډیډ لاک نقطې دي پر هغه باندې دواړه یو بایندینګ اګریمنټ ته سره ورسي او دواړه د دې خطي د دې ریجن بلکې لکه چې هغه چې وایي چې د سپیل ور افیکټس چې دغه نړۍ ټول یو بل سره شکیل د ګلوبلایزیشن پیریډ دی نو دغه ناورین چې دی هغه به د ټولي دنیا د لپاره د دې د ختمېدو ښه اثرات رامنځته سي پاکستان دغه افورټس چې د میډیټر په رول باندې یا د یو فیسیلیټیټر په توګه باندې ادا کوي د پاکستان دغه کوششونه به د تاریخ برخه وي او پاکستان همیشه د ډیپلوماسي د لارې د ټاکسو د لارې د سنځو د اوارولو د ترو پیسفیک مینز دغه د ختمولو لپاره کوششونه کړي نو د اسلام آباد دغه ټاکس ته یو ځل بیا پر امید خدای دې وکړي چې امن چې د هغه بریالی سي او دغه ټاکس تر یو ښه نقطې سره ورسي او پاکستان هم دې ته زیات ژمن دی چې دواړه ډلې پر دوی باندې ټینګار کوي چې دوی د ټاکسو لارې د خبرو اترې لارې چې دی هغه پرې نږدې ولې چې بیرته هم د جنگ اخیرنۍ د پای ټکی د خبرو اترو ته راځي نو تر دې لمخه چې دواړه برخې ډیر زیات نقصان ولري یا د نړۍ نور هیوادونه له دې څخه اغېزمن پاتې سي نو په هم اوس وخت کې د مذاکراتو کامیابي چې ده هغه به د دواړو لپاره بلکې د دې ټولې خطې او د دې ټولې دنیا لپاره هغه په ګټه باندې تمام سي